السلام عليكم. او دغه شانتي په صوبه خیبر پښتونخوا کې د نهو کالونه داسې یو خطرناک ذلیل حکومت چې دی نو هغه راغلی و. جمعیت علماء اسلام مرکزي قائد جمعیت مولانا عبدالرحمن صاحب اعلان کړی چې تاسو ټول ملک کې د جمعې ورځ د یو تشکر په طور باندې مناو کړئ، چونکې د پاکستان باندې چې کوم حکمران مسلط و د عمران په شکل کې د پي ټي آی په شکل کې دغې حکمرانانو دا دین دشمنه حکمرانان ملک دشمنه عوام دشمنه حکمرانان د یوټیوب په دې ستاسو چینل ته تاسو ته دا پیغام ورکول غواړم چې دغه خلک چې مختلفو نارو سره په مختلفو وعدو سره چې اقتدار ته راغلي وو قومو له ووټ ورکړی او په هغې کې مکمل طور سره چې کوم دروغجن ثابت شو، په یوه وعده کې یوه ناره کې چې کوم دی رښتیني ثابت نه شو، لہذا د دې حکومت مقابله کې بل داسې یو پلیټفارم نشته دی، بل یو قوت نشته دی چې هغه عوامو ته ریلیف ورکړي، ملک بهترۍ طرف ته بوځي سوای د جمعیت علماء اسلام نه. جمعیت علماء اسلام هغه جماعت دی چې هغو سره د ملک د بهترۍ لپاره ویژن شته دی، د عوامو د ریلیف ورکولو لپاره میشن شته، پروګرام ورسره شته، لہذا جمعیت علماء اسلام سره کلک ودرېږئ، جمعیت علماء اسلام باندې اعتماد اظهار وکړئ د ووټ په شکل کې، او جمعیت علماء اسلام په بیانیه او په موقف باندې د تایید اظهار وکړئ. انشاءالله العزیز ملک به بهترۍ طرف ته لاړ شي، ملک اقتصاد به ټیک شي، معیشت به ټیک شي، او انشاءالله العزیز د ملک خارجه او داخله پالیسي چې باید یو ملک خودمختاره شي، او دغه خودمختاره قیادت چې دی خودداره قیادت دا صرف جمعیت علماء اسلام سره دی. که جمعیت علماء اسلام قیادت هغه په اقتدار باندې راوستلی شي نو پاکستان به په خارجه او داخله پالیسۍ کې چې کوم دی انشاءالله خودمختاره شي. میاشتو د کفارو دپاره الله پاک را لېږلې ده، مونږ به د شپې خپل الله ته جاړو، عبادت به کوو. نن ستاسو دا راغونډېدل ستاسو د دریو کالو د جدوجهد د خوشحالۍ دپاره راغونډېدل دي، او مونږ به د خپله خوشحالي اوږده مناوه اوږده زو به نو ښه د پېشمني پورې انشاءالله زمونږ دا مجلس به اوږه دي، زمونږ دا مجلس به نن د خوشحالۍ هم وي، او زمونږ دا مجلس به نن چې دی په ضلع سوات کې چې کوم انتخابات بلدیاتي شوي دي او حکومت وقت په هغې کې کرپشن کړی دی او په کومه طریقه چې نتایج تبدیل کړي دي، نن به مونږه وزیر اعلی او د هغوی ملګرو ته چې دی هم پیغام ورکوو او خپل یوم تشکر به هم مناوو انشاءالله. وی ظالم ته که ډېر ناز وي په دارونو په دامونو د ظلم د وحشت د زولنو په زنځیرونو زمونږ د حق پرستو لیونو فیصله دا ده یا سر د تیغه تیر او یا معراج د ارمانونو. نیازی تیرا ایک ٹھکانا پاگل خانہ پاگل خانہ، نیازی تیرا ایک ٹھکانا پاگل خانہ پاگل خانہ، نیازی تیرا ایک ٹھکانا پاگل خانہ پاگل خانہ. آدھی چوروں کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی، چینی چوروں کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی، آدھی چوروں کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی، چینی چوروں کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی.